السلام علیکم. په الیکشن نه پس د صوبه خیبر پښتونخوا نه د ډیرو جماعتونو صفایي وشوه چې په کم کې یو عوامي نیشنل پارټي ده او د هغې نه پس د هغوی ورکرانو او همدردانو یو عجیبه پروپیګنډه شروع کړې ده او وایي چې پښتنو نمایندګان فیل شو نو دا د پښتنو تبعی ده. زه د هغوی په دې خبره باندې لوکوټي ماوي چې تاسو سره ډسکس کوم. آیا د پښتنو د نمایندګانو له چې چا شکست ورکړی دا د ویسټ انډیز نه راغلي یا د هندوستان نه راغلي، خو دا هم د دوی د حلقو پښتانه دي که نه. حیدر خان له چا شکست ورکړی؟ عاطف خان ورکړی، مخکې د آی ټي منسټر پاتې شوی دی، ډېر خدمات دي. ایمل ولی خان له چا شکست ورکړی؟ فضل خان وله ورکړی دی. آفتاب شیرپاو له چا ورکړی؟ خو د هغه د حلقې یو پښتون به ورکړي که نه. خو ستاسو خو دا خیالي چې صرف دقه د پښتانو ماماګان دي او دوی به له کارونه کوي او بل څوک به نه کوي، نو دغه مو غلطه فلسفه ده. د پښتنو دپاره چې څوک امید دي درته دې صوبې خلک دي او اوس خو مقابله د کارکردګۍ ده. کو د پی ټي آی هلکانو چې کوم پښتانه دي د دغې حلقو دي، هغوی په حلقه کې کار ونه کو نو تیره پیره به یې دغسې هلي، را روانه پیره به یې داسې هلي څنګه چې دې پیرې له د عوامي نیشنل پارټۍ دی. نو دا پروپیګنډه بالکل غلطه ده چې د پښتنو د اواز څوک نشته. دغه خلک چې کم په دې پښتنو په نیشنل پارټۍ په حلقو کې شکست ورکړی، د حق ځای د هغوی ګاونډیان دي او پښتانه دي، د ویسټ انډیز نه دي راغلي. نو ما وی چې دا کلیریفیکیشن درته وکم. اکثر د نیشنل پارټۍ والے پروپیګنډه کوي، نو دا پروپیګنډه بې ځایه ده. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.